أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد صدقت يا رب العالمين. دلتا خبره د موسی علیه السلام ورسره دی او ذکر الله رب العزت فرمایلی خو واقعا من مخکې د تفصیلا ذکر کړی د دې وجې تفصیل ته بیا موږ نه ځو دا موږ چې وایو چې سبق کې حاضري کوي غیر حاضري مه کوئ دا یې وجه ده بیا اجمالا ذکر یې راغی چې کوم ځای کې آیات کې اوس څه راځي د هغې ذکر به یو چې کوم ځای کې کومه خبره نه شوې هغه به وایو. الله رب العزت دې توفیق راکړي. الله فرمایي ولقد ارسلنا یقینا لېږلیو مونږه موسی سیدنا موسی علیه السلام بآیاتنا په معجزاتو سره یا په احکاماتو سره وسلطان مبین او په خاص قوت سره یا په واضح قوت سره. خبره ده چې موسی علیه السلام ته معجزې الله وی ما ورکړې وي نو هغه 9 معجزې وي او غټه پکې چې ونه هغه د یادې بېدوا والا او کونټې والا بیا الله وی وسلطان مبین نو د دې نه معجزه مراد غشتې شي او د دین واضح قوت یا خاص قوت نو هغه په شکل د امسا کې چې امسا به وغورځول د دنیا یو قوت د هغې مقابله نشوه کولی. نو چاته مې لېږلي والله وي الی فرعون ته وملئه او مشرانو د قام د ده ته مشرانو د قام ټول پکې راغلي یا الی فرعون ته وملئه او لښکر د ده ته او قوم د ده ته فاتبعوا نو بس دي تابعداري وکړله امر فرعون د امر د فرعون فاتبعوا بس دي تابعداري وکړله امر فرعون د نظام د فرعون وما امر فرعون او نو نظام د فرعون برشید د انسانیت سره برابر وما امر فرعون او نو امر د فرعون برشید د عقل برابر. خبره دا وه چې الله رب العزت وایي چې موسی علیه السلام دې ته خبره کوله او فرعون هم ورته خبره کوله خو دې د فرعون خبره ومنله اگر که هغه د عقل هم مطابق نه وه او هغه د انساني قوانینو هم برابر نه وه ځکه چې د دې خپل حق چې دی دا پکې مات و خپل حق یې پکې صحیح نه و. یقدو اوس دیو په دنیا کې سردارونه الله ویوایي چې سم دې سردار کوم په آخرت کې به هم سرداري نو په آخرت کې به هم د خپل قوم نه وړاندې رواني او اور ته به چې دی ړومبې خپله ورځي او دوی به هم ورپسې ورګزار شي. الله وی یقدم قومه پیشقدمي به کوي وړاندې د قوم نه وړاندې به روان وي د قوم نه یوم القیامت په ورځ د قیامت فاوردهم النار نو غاړې ته د اور به راولي دوی لره وبئس الورد او ډېر بد ځای د دخول دی المورود چې دی به پکې داخل کړي شي. نو اصل کې ورده یریدو دا ویلی شي د اوبو غاړې ته ویلی شي دا د اوبو غاړې ته ویلی شي خو دلته دوی مراد چې دی فاوردهم النار الله وایي چې د اور غاړې ته به راولي د اور غاړې ته به راولي. وبئس الورد المورود الله رب العزت فرمایي چې دا الورد المورود الورد ویلی شي ځای د دخول ته چې د کوم ځای ته به دی داخلیږي او المورود دا کوم ځای ته چې دی ورځي ځای د دخول دا ډېر بد دی الورد المورود
وما امر يقدم قومه نروان دی بروان وی دی دا قامنا یوم القیامت بورز دا قیامت فاوردهم النار داسی مانا کی چی داخل بکری دی لرا اورتا وبئس الورد المورود اے بد زیدہ دخول حقا دی چی دوی بداخل شی حقیتا یا وبئس الورد او ډیر ناکاره دي دا راوستل د فرعون دا راوستل دی ورته چې خپل قوم والا ځان پس ورته راولي دا ډیر ناکاره دي دا معنی کې دي شي المورود او دا کوم قوم چې راوستل شي دا ډیر ناکاره دي دا چې راوستل شي څوک راولي دا ډیر ناکاره دي او چې دا کوم قام راوستل شي دا قام هم ناکاره دي ځکه چې دي د داسې کس تابعداري کوله نو بس اوس به دکځي وَأُتْبِعُوا أَوْلَگِدُوا فِي هَذِهِ پدی دنیا کی لعنتا لعنت پدی باندې په دنیا کې لعنت لګیدل وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَوْرَزْ د قیامت بِئْسَ الرِّفْدُ ډیرا بدعت وعدا المرفود چې ورکړي بشي بیوتا الله رب العزت وی په دنیا کې لعنت په آخرت کې لعنت بِئْسَ الرِّفْدُ المرفود ډیرا بدعت وعدا ډیرا بد توخبلا چې دې د آخرت کې ورکړي شي بیا الله وی ذالک دا چې یا الله رب العزت وی بئس الرفد المرفود دا راتل پس راتل دا دې با اور ته راتل پس راتل دا چې دا ډېر بد دي د قیامت په ورځ باندې راځي به یو بل پسې بر رواني دا سو ذالک الله نو ساتي ذالک دا چې دا من انباء القرى دا مونږ چې بیان کړو دا د کیسو د کیسو د خاریون دی یا د کلون دی نقصه چې مونږ بیانو دی لرا علیک تا منها بعض د دینا قائم ولا دی وحسید او بعض د دینا کټکړی شوی دی یا بعض د دینا د جوړو نه ختم کړی شوی دی یا بعض د دینا سلکی بناګانې قائم دي خبره ده الله رب العزت چې دای تفصیلات کړه ذکر کړو نو بیا ورته وی ذالک من انباء القرى دا چې دی دا هغه کیسې د دې کل ولدي نقصه علیک چې منګه بیانو تا معلومه دا شو چې ورته وی دی قام ته وی دی خلکو ته وی دی امت ته وی چې ګورې د مخ کې چرته په یونیورسيټي کې سبق نه دی ویلې چرته په مکتب کې سبق نه دی ویلې چرته استاد نشتا دا چې دې موږ ورته بیانو الله رب العزت وی چې زی استاد زه ورته داخل او زی ورته خیم دی بیانې نو دا چې د مخکې سبق نه دی ویلې مخکې په لیک لوس باندې نه پوهېدو دې تاسو ته داسې خبرې کوي چې د بعضو څیزونو د سر نه جوړې ختمې شوي داسې قومونه دي پکې چې تاسو ذکر نه اورېدلي او ده درته بیان کړي ده درته دغه بیان کړي او د بعضو چې دي آثار شته تاسو ته چې دي هغه ولاړ دي لکه احرام مصر شی او څه بل څه قرآن کې د دغه کیسه نه و د قانونو ذکر شته د بعضو نو بعضې کیسې بالکل ولاړ دي یا د فرعون کیسه لا په زمانه کې چلېده یا چې دې نور چې کم آثار وغي سردیزي هغې کې بعضې آبادیانې بالکل په اکه شکل باندې موجودې وي بلکې اوسه پورې موجودې دي او بعضې چې دي هغه پکې کندرات منډرات الله رب العزت وایي چې بعضې د دې نه قایمې دي بعضې د دې نه ختمې کړې شوي دي حسوي د اصل کې لو کړی شوي چې کم شي لو شي نو د وی خوالي شي الله وایي چې بعضې مې د جوړو نه ختم کړه یا څه کندرات منډرات یې پاتې نو چې دا دې الله داسې شیزونه بیانوي چې هغه څه ختم شوي دي او څه شته نو مخکې په تعلیم هم نه کړی مخکې په کیسو هم نه پوهېده مخکې چې دی تاریخدان هم نو معلومه دا شوه چې دا پیغمبر زموږ استازو ته ایمان دی الحمدلله وما ظلمناهم او دی ظلم نو کړی ولکن وما ظلمناهم او موږ ظلم نو کړی په دیو باندې ولکن لیکن دی ظلمو ظلم کړو انفسهم په خپل ځانونو باندې دا څومره چې د قانونو تذکره وشوه ذکر وشو یا قرآن ته ګوره یا ما ته ګوره یو خوا بل خوا کیسو ته مه ګوره الله رب العزت وایي وما ظلمناهم چې کوم دی د قرآن ضرورت دي ترجمه ویل شي بیا قرآن ته ګوره چې کوم دی د خبرې ضرورت دي د کتو نو بیا دې خوا ګوره بار مه ګوره یا یو خوا بل خوا
ځکه چې توجه هم چې یوه پرې راګه زمونږ چې دلته څوک خبرې کوي بار چې ګډه وډه شي نو ټوله خبره رانه ګډه وډه شي او چې بیا یو کس ستاسو یا نو ستاسو اخواس هم ګډه چې ما دونه ولله کتابونه کتلي ترجمې مې ولله د دوو غټو غټو خلکو ور دي د کمزورو کسانو نه مخکې مې پرې دوه درې ځله تېر شوي ترجمې مې پرې کړي دي بیا چې زمونږ نه کیسه ګډوډه وي خبره نه ټوله اخوا دېخوا شي نو ستاسو نه خو سر کېږي وما ځکه چې از دل ریزت بر دل خیزت چې د هغې مصداق وګرځي نو الله رب العزت وایي دا مخکې چې کوم قامونه ذکر شو وایي د دغه قامونو باندې موږ څه ظلم نه و کړی موږ ورته دا نه و ویلې چې وایي ته د شعیب علیه السلام نافرماني وکړه ته چې دې په ناب تول کې کمي وکړه بل ته هم نه ویلې چې ته عبادت وکړه بل ته هم نه ویلې چې دا نه هغې خپله په ځان باندې ظلم وکړو ګناهونه یې وکړو نو چې د هغې کومه سزا وه هغه ورته میلو شو الله رب العزت وی وما ظلمناهم من ظلم نو کړي په دیو باندې ولکن لیکن دومره خبره ده ظلمو چې دي ظلم کړو انفسهم په خپل ځانونو باندې فما اغنت عنهم بس لري نه کړ د دیونه الهتهم خدایانو د دیو چې څه د به معبودان وي هغې ته څه لري نه کړه التي ها يدعون چې دي را بلي من دون الله ما سوا د الله تعالی نه من شيء هیڅ لري نه کړه لما بها وقت کی جا چراغ امر ربک حکم دربستا وما زادوهم زیاد نکل دلرا غیر تطبیب سوا د حلاکتنا سوا د تباین الله رب العزت وی دل اسم زیاد نکل بس دغه ولو چې تباین د خپل عمل نه وکذالک هم دکشان اخذ ربک نسل دربستا اذا بها وقت کی اخذ القرى چونی سکلو والا ولرا وهي ظالمه حال دار چې د قریه ظالم وي ګناهګار وي ان خصوص کوي ان اخذه یقینا پکړ د دغه کلیوالو یقینا پکړ د دغه قام یقینا پکړ د دغه ملک علیمون دا بیا ډیر دردناک وي شدید او بیا ډیر سخت وي الله دې ساتي الله رب العزت وایي چې کوم قام د ګناهونو نه وړي نو چې زی راټینګ کوم زما بیا ام راټینګول نه داسې راټینګول نه چې زه به یو کېدي راټینګ کړم او لږ وخت پس به رانه وسغلي وبه تښتي بیا به زما خلاف کیسې کوي الله رب العزت وایي نه وایي زه چې څوک راټینګ کړم نو هغه بیا سم راټینګوي ان اخذه علیم شدید او مولانا حسین علي صاحب وایي رحمه الله تعالی رحمتا واسعه کوم چې دا مولانا ابوالرشدو صاحب هم عصر او کوم چې د شاه منصور بابا علي صاحب د تفسیر استاد یا چې مفتی فرید رحمه الله دوی خلک چې څومره یا سرپرستان صفدر رحمه الله صوفي سرو څومره چې د الوی خلکو د دوی استاد تېر شوی دی هغه شاګردو د مولانا مظهر نانوتي رحمه الله چا چې مظاهر العلوم مدرسه جوړه کړې یعنی ډاګه بابا علي صاحب چې مدرسې نه فارغ شو یا شیخ زکریا رحمه الله چې په کوم مدرسه کې درس کوم فضایل اعمال یې لیکلي او هغه په حدیثو کې شاګردو د مولانا رشید احمد گنگوهی رحمه الله نو یعنی د دوی نسبت خاوندو دا کومه دوره چې دا 40 ورځو والا وغیره دا چلیږي نو دا د مولانا مظهر نانوتي صاحب او دا مولانا حسین علي صاحب نه دایره دغه سلسله را روانه شوې او چلیږي الله دې قائم ساتي نو دی وی مولانا حسین علي رحمه الله هغه وی چې ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم په وختو مبارک کې چې دی وختو مبارکو کې سپینو لګیدو تقریبا شل وختو خو راځي ذکر احادیث نو صحابه ورته وی چې او چې کله به دا وختو خو به داسې ډیره پته نه لګیده خو چې کله به پاسېدنو د ذوق او د کمزوروالي هغه اثر به په رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکاره کېدو رسول الله صلی الله علیه وسلم په جون کې زمانہ مضبوطه او کلکه او وغیرہ خلک خوراکونه پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابه وی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو خو د وخت نه مخکې چې دي کمزورې شوي یا زمون په اصطلاح کې د پیغمبر متعلق نه استعمالو عام کس عمر زیات شي نو خلک ورته لکه د وخت نه مخکې بوډا شي عام بنده متعلق نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې تاسو عمر خو چې دی تاسو مخکې نه چې دی ضعیف شئ عمر هم خو دومره نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي او ما د سورت هود او د هغې ملګرو سورتونو چې دی نو زه بوډا ضعیفه کړم زه هغې ضعیف مولانا حسین علي رحمه الله فرمایي نور علما یو بل آیات یادی را بشي فاستقم کما امرت ومن تاب معک
الله رب العزت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې ته هم په دې باندې استقامت اختیار راکړم چې شریعت دی او چې څوک توبه وباسي څوک ایمان راوړي هغه به په دې باندې ټینګ ولاړ وي تا سره. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو خپله معصوم خو د امت ورسره دومره فکر و هغه آیات سره به یې جړل هغې غم به یې کو تر دې چې وي دا دې د ولې په ما باندې ذوق نه. او مولانا حسین علي صاحب وایي چې هغه دا آیات وکذالک اخذ ربک وی الله رب العزت فرمایي چې هم دکه شان زه نیسم کویو لره دکه شان نیسل کوي رب ستا اذا په هغه وخت کې اخذ القرى چې اونیسي کلیو لره ښاریو لره علاقو لره چې کله دې لره اونیسي وهي ظالمة او دا یې ظالمانې دا ګناهونه کوي چې دې لره زه کله اونیسم نو ان اخذه یقینا نیسل د دې علیم دا ډېر دردناک وي او شدید ډېر سخت. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې باندې بار بار د امت لپاره غم فکر کو چې دا به زما امت کې نه چانه ګناهونه کیږي او الله رب العزت چې راډي نو پکړ به چې دا ډېر سخت. رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د ستاد لپاره د امت لپاره دا غم فکر نن موت الله دې معافي وکړي. لږ احتیاط پکار سنت و تابعداري پکار د سنت و خلاف ورزي نه پکار او نیک اعمال پکار بس چې کم قدم اخلي دا سوچ کوه چې آیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف علم او ګناه د هغې د رضا کولو لپاره د الله خلاف علم که د الله د رضا کولو لپاره. نو دې آیات کې دغې لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې زه دې صورت چې دې دوی پکار ان فی ذالک یقینا پدې کې لآیة نشانی دی لمن د هغه چا دپاره خاف چې یریږي عذاب الآخرة د عذاب د آخرت نه ذالک یوم دا داسې ورځ ده مجموع چې راجمع کېږي به له دې د الناسو خلکو یا ذالک دا چې دي یوم داسې ورځ ده مجموع چې راجمع کولی به شي له دې د الناسو خلک وذالک او دا چې دا یوم مشهود ورځه ده حاضرې ده ورځه د ګواهۍ ده چې ګواهي به ورکولی شي. دی به بار بار وی چې مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی عجیبه دا وي ته مونږ ته بار بار وی چې دا چل بوشي هغه چل بوشي مخکې خو به چې چا د پیغمبر خبره ونه منله نو بس هغه به بې عذاب راغی نو نه عذاب شو نه قیامت شو ته وی دا به راځي هغه به راځي. نو الله رب العزت ورته فرمایي وما نؤخره من نرستو کو دغه ورځې لره الا مگر لاجل معدود الا لاجل معدود مگر د هغه نیټې معلومې پورې یوم په هغه ورځ باندې یأتي چې راشي دغه ورځ لا تکلم نفس نو خبرې به نشي کولی هیڅ یو نفس په باره د شفاعت کې الا باذنه مگر په حکم د الله سره فمنهم نو بس بعضې د دوی نه شقي بدبخت دي وسعید او بعضې د دوی نه نیکبخت دي. الله هم د نیکبختو کې راولي. او د دې وجه ابراهیم دینار رحمه الله غالبا د کسر هغه یو څلور سوال و هغه وایي چې کله چا ورته وایي چې ما ته به واعظ و نصیحت کوي نو هغه ورته وایي چې څلور خبرې دي. یوه خبره پکې دا وي الله رب العزت قرآن کې وایي چې یو به شقي یو به سعید دي. زما ته دا پته نه چې زه نیکبخت یم که بدبخت یم. ابراهیم ابن ادهم رحمه الله وایي ما ته دا پته نه چې زه نیکبخت یم که بدبخت یم. الله دې مونږ ته دا توفیق راکړي چې د غم فکر خو کوو. اوس الله وایي فاما الذین بس هغه کسان شقو چې بدبخت دي ففي النار نو دوی به په اور کې وي لهم د دوی دپاره فیها په دې اور کې زفیر د خر لومبني اواز به وي وشهیق او د خر اخرني اواز به وي. زفیر او شهیق زفیر ویلی شي دا خر چې په لومبني کې د اواز را شروع کړي د سینې نه را شروع کړي او شهیق ویلی شي دا خر چې په آخره کې بیا داسې اور مدم کېږي د مرۍ نه بیا اواز کوي نو دې ته ویلی شي. د دې سره تشبیه ځکه ورکړله لقمان حکیم رحمه الله چې کله خپل زوی ساران ته نصیحتونه کوي نو هغه ته پکې یو دا کوي چې بچي تیزې تیزې خبرې مه کوه چغې مه وهه که دا چغې چېرته ښه کار وي نو ورته وایي ان انکر الاصوات لصوت الحمیر د ټولو نه تیزه چغه خو د خر ده بیا به دا خر چې دی ډېر ښه شي. نو الله رب العزت وایي چې دوی به په دې جهنم کې د خرونو په شان چغې وهي. الله هم دې وساتي.
خالدین فیها دی به همیشه وی پدې کې ما دامت السماوات تر سوچ اسمانونه والارض ازمکا الا ما شاء ربک مگر کو غواړي رب ستا نو چې ستا رب غواړي نو دی به ورته وي الله رب العزت ته وي چې خدایا مونږ له چې دی لږه اوبه راکړه شوي نو د جهنمیانو چې څومره نوې څومره چې دی د دې هغه د بدن نه پیپ تلي د دې نه چې دی ګندګي تلي کلمې ته به یو څه بل څه مختلف شیزونه به وي هغې له به راولي خواله چې د خدای پاک خوښه وشي هغې له به راشي د هغې نه قرآن کې بل ځای کې به راشي بیا صورت رحمان کې وغیره کې هم راځي چې دوی به ترې ګوټ کترې نه شي کوي داسې معمولي چې د هغې خولې تکوي به زر به بیا دغه کېږي ګوټ به یې من خلیفه مری کوي نو که د خدای پاک خوښه شي دا یې ته به اعتبار کوي نور بار کېده مار کېده نه شي یوه دا خبره ده بله خبره دا ده چې شیخ عبدالعزیز رحمه الله محدث دهلوي صاحب چې هغه وایي دا صرف د خدای د قدرت ښکاره کولو دپاره خبره ده نور چې دی د جهنمیان دپاره جهنم همیشه دپاره دی او جنت والا دپاره جنت همیشه دپاره دی ان ربک یقینا رب ستا فعال کوونکی دی لما د هغه څه یریدو چې اراده یې وکړي واما الذین هغه کسان سعیدو چې سعیدان دي نیک بخت دي ففي الجنة نو دی بوی په جنت کې الله دې ذکر راوړي خالدین فیها دی به همیشه وي په دې کې ما دامت السماوات تر څو چې اسمانونه وي والارض ځمکه وي الا ما شاء ربک مگر کله چې وغواړي رب ستا نو ستا به ورته وایي چې هلکه هغه خو ټیک د هغې له خو د سمې برابر کړه چې دې ته به راوځي او نو له به راوځي دلته به څه کوي نو دې ته ویلی شي استثناء مشاکلتن چې ته یوه خبره مخکې وکړي او بیا وروستو خبره د هغې سره د برابروالي لپاره کې نو دا استثناء مشاکلتن ده یوه بله په دې کې علما دا خبره هم کوي چې مادامت السماوات والارض عام چې موږ کوم تعبیرات کوو عرب هم دا کوي هلکه دا پلانکي کار مړه چې تر څو دا دنیا وي زما ستا به دا خبره یا تر څو یې مړه تر قیامته پورې دا خبره ده یا دا نو دکه شان چې ای به وي چې تر څو د ځمکه اسمان وي چې کومه خبره به پخه کوله چې تر څو د ځمکه اسمان وي نو خدای پاک هغې ته د ای په اصطلاح کې وي مطلب دا چې دا خبره دومره پخه ده چې تر څو ځمکه اسمان وي یوه بل حدیث کې راځي او قرآن کې بلکې یوم تبدل الارض الله رب العزت فرمایي چې په هغه ورځ باندې چې د ځمکه او اسمان به بدل کړي شي نو د جنت ځمکه او د جنت اسمان بره طرف ته مراد دی ښه نو چې هر څه چې دا ټول تعبیرات پکې صحیح دي حدیثو کې راغلي مختلف چېرته قرآن کې د جنت ځمکه او د جنت بره طرف اسمان طرف ته مراد او الله رب العزت دې ورته داخل کړي نو بیا به انشاءالله په سترګو باندې وي واما الذين هاكسان سعيدوا چې نیک بخت دي ففي الجنة نو دی به جنت کې وي انشاءالله یو به خالدین فیها دی به همیشه وي په دې کې ما دامت السماوات والارض تر څو چې ځمکه اسمانونه وي الا ما شاء ربک مگر چې وغواړي رب ستا عطوان دا عطوا ده غیر مجوز غیر منقطع غیر ختمېدونکي دا نه ختمېدونکي ده ښه فلا تکو بس ته مه کېږه فی مریة په شک کې مما د هغه څه نه یعبدو چې دی عبادت کوي هؤلاء د دغې چې عبادت کوي دوی د دغې ما یعبدون دی عبادت نه کوي الا مگر کما یعبدو لکه څنګه به چې عبادت کوو آباهم پلار نیکونو د دوی من قبل وړاندې د دوی نه و انا یقینا منګه لموفوهم خامخا پوره ورکوونکي دوی ته نصیبهم برخه د دوی غیر منقوص بغیر د نقصان نه الله رب العزت وی چې عمل کوي د دې په الله مکه شان اجر ورکوي نقصان ورته نه الله رب العزت دې موږ دغه نه بچي